السلام علیکم. ولې تاسو ته پته شته چې ستاسو د چینل مونټایز کولو لپاره صرف او صرف یو ویډیو پوره ده. یعنې صرف او صرف یو ویډیو هم ستاسو یوټیوب چینل مونټایز کولی شي. د هغې 4000 غنټې واچ ټایم، 1000 سبسکرایبر، هر څیز مکمل کولی شي. دې ویډیو ته زما وګورئ. دې انالیټکس ته ځمه، دې ځای کې ګورئ شي. دې باندې راغلي 3,37,000 ویو او دې نه راغلي ماته دې ته تاسو وګورئ 10,000 واچ ټایم اورز. دا موږ له څومره پکار دي د مونټایز کولو لپاره 4000 غنټې واچ ټایم پکار دي. دلته تل دې شی 10,000 غنټې واچ ټایم راغلی کې مطلب کیلو مطلب 10,000 او سبسکرایبر ته وګوره تقریبا 1300 سبسکرایبر راغلي. نو مطلب دی یوې ویډیو چې دی دې زما چینل چې دی هغه مونټایز کړی دی، د دې وجه مونټایز شوی دی او د دې ارنینګ هم تاسو لیدلی شئ. $99 تقریبا دې کړلی په دې ویو باندې. نو د دې خبرې مطلب څه شو؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو له په سوونو زرونو ویډیوګانې نه دي پکار چې تا خپل چینل مونټایز کړي. یو ویډیو هم پوره ده خو چې ښه ویډیو وي، برابر ویډیو وي چې هغې کې تا څه ویل دي نو هغه صحیح هغه څه دې په تمنیل باندې لیکل دي نو هغه هغې کې دننه ویډیو کې موجود وي، خلکو ته فایده ورسوي. نو چې ته کله ښکلې ویډیو جوړوې خلکو ته فایده رسوي، د خلکو د فایدې سوچ کوې او په تمنیل دې څه لیکلي په هغې کې دننه هغه څیز وي، هغې کې دوکه موکه څه څیز نه وي نو خلک هم هغه ویډیو به څه کوي ګوري، هغه سکپ کوي نه. چې خلک کله یو ویډیو وګوري نو بیا یوټیوب څه کوي هغه نور هم مخکې رابوځي، خلکو مخې ته ورولي. نو دې وجې نه کوشش وکړئ چې په یو کټګري کار وکړئ، ښکلې ویډیو جوړه کړئ، خلکو ته فایدې سوچ وکړئ. نو چې کله ته داسې ویډیو جوړوې نو ته یوه، دوه، درې، څلور ریګولر چې دی کار کوې او ویډیو جوړوې نو بیا به یوه نیمه ورځ ستا ویډیو چې دی یوټیوب څه کوي هغه وایرل کوي. د هغې د وجې نه دا نورې به هم وایرل شي او د هغې د وجې نه ستا چینل چې دی هغه څه شي مونټایز شي. نو اوس په دې باندې کوشش وکړه چې هره ویډیو چې دی نننۍ ویډیو ستا د پرونۍ نه لږ غوندې ښه وي، لږ غوندې برابر وي. په دې باندې کار وکړه انشاءالله ستا چینل به هم ډېر ژر مونټایز شي او په هغې باندې بیا ستا ارنینګ سټارټ شي.